نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله تبارک و تعالی ارشاد فرمایي چې اے خلکو تاسو سبقت کوي او وړاندوالي کوي د الله پاک مغفرت طرف ته، یعنی د الله پاک د مغفرت هغه اسباب طرف ته تاسو وړاندوالي کوي. هغه مغفرت من ربکم استاسو رب د طرف نه دی. و جنت او د جنت طرف ته، یعنی د جنت هغه اسباب طرف ته تاسو وړاندوالي کوي. داسې جنت عرضها السماوات والارض دغیغه پلنوالی هغه د اسمانونو د ځمکو برابر دی. اعدت للمتقین چې هغه تیار کړی شوی دی د متقیانو دپاره. محترمو دی کې الله تبارک وتعالی څه ډېره عجیبه خبره ذکر کړې ده او انسان ته یو حکم کړی چې انسانانو تاسو دنیا د ژوند دا ځای کوئ مه، بلکې په دې کې تاسو د الله تبارک وتعالی هغه مغفرت طرف ته چې کوم دی نو وړاندوالي وکړئ. د مغفرت چې کوم اسباب دي چې هغه د الله پاک عبادت دی، د الله رضامندیا ده، د الله احکاماتو باندې عمل کول دی. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه احادیثو باندې عمل کول دغه په ژوند کې راوستل دي، هغه اختیار کوي او په دې کې جلدیوالي وکړي، دې کې ټیم مه خرابوئ. ځکه دا وخت داسې یو شی د سړي نه تېرېږي، الوقت سیف اقطعه و اما یقطعک. دا وخت ګوره یو توره ده او دا کټ کا، یعنی دا قیمتي کا، دا د خپل استعمال کې راوله. و اما یقطعک، که دا ته نه قیمتي کوې نو ګوره دا به تا به کټ کي او مرګ به در باندې راشي او موقع به درنه ختمه کي. و جنت عرضها السماوات والارض، او تاسو سبقت کوي هغې جنت طرف ته ده چې د هغې هغه پلنوالی هغه به د اسمانونو د ځمکو برابر دی. اعدت او هغه تیار شوی دی، یعنې تیار کړی شوی دی للمتقین دپاره د متقیانو. دلته کې اهل سنت والجماعت د دې خبرې استدلال کوي د دې آیت نه اعدت ټکي نه، چې ګوره الله رب العالمین او فرمایل چې داسې جنت چې د هغې هغه پلنوالی د ځمکو د اسمانونو برابر دی او هغه تیار شوی دی. اعدت د ماضي صیغه ده، یعنې چې هغه تیار شوی دی او ماضي خو په هغه زمانه دی چې کومه تیره شوي، نو مطلب دا چې جنت الله پاک جوړ کړی دی، وجود ته راوسته دی. اوس د هغې جنت لپاره اعمال پکار دی او هغې کې جلدي پکار ده. او الله رب العالمین دی کې چې کوم آیت فرمایلی دی نو څه عجیبه نقطه ده پکې چې رب العالمین انسان ته دا پوهه ورکړي چې انسان دنیا څیزونو پسې مه ګرځه. انسان که ته ځمکې پسې کوشش کوې او تا نه د آخرت اعمال خرابېږي نو مه کوه کوشش، ګزاره کوه په دنیا کې، تا قوت لا یموت کافي دی بس، لیکن ته د آخرت کوشش وکړه او هغه جنت باندې کوشش وکړه چې کوم جنت دغه هغه پلنوالی د ځمکو د اسمانونو برابر دی. چې دا څومره ځمکې دا یو بل سره وګنډلي شي، داسې یو بل سره ملګري شي او دا اسمانونه یو بل سره داسې ملګري شي او بیا داسې ټول خواري شي چې دې څومره وسعت دی نو دومره وسعت د جنت ځان له یوازې دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. چې دا خو د دې د طول د جنت د عرض او د جنت د پلنوالی داسې دی لکه سړی چې یو کپړه بلې سره او بلې سره وشلوي، داسې پلن دی چې بیا یو بل سره وتړي وګنډي یو بل سره او داسې خوري شي. ډېرې کپړې سړی یو بل سره ملګري کړي ویې ګنډي او داسې ډېر یو پلن د کپړه د جوړه شي. دقه رنګې دا جنت
دومره پلن دی لکه دا ټولې ځمکې سړی یو بل سره داسې وګنډي او داسې یعنې یو بل سره داسې ملګري کړي او دا خوري شي او دغه رنګې اسمانونه هم ورسره ملګري شي داسې یو بل سره داسې پلن دي کړي یو بل سره په پلنوالي ملګري کړي نو د جنت هغه عرض او پلنوالی دومره دی ولا یعلم طولها الا الله او د جنت اوږدوالی څومره دی نو د دې د اوږدوالی دا صرف یو الله ته معلوم دی ولې چې اصل کې چې د جنت او د انسانانو په ذهن کې خو د ځمکې پلنوالی ډېر زیات دی او چې بیا ورسره مثال په طور دا ووایه چې د ځمکې ټولې یو ځای کا د اسمانونو ټول یو ځای کا او بیا خواره کا نو د انسان په ذهن کې د دې نه بیا پلن شی بل نشته نو الله پاک د ځمکې د جنت د پلنوالي مثال خو په دې سره ورکړو اوس خامخا طول چې دی اوږدوالی اخو زیات دي نو طول یې څومره دی نو طول د انسان په ذهن کې نه راځي او نه یو مثال داسې شته چې موږ وایو چې یاره طول باید دومره وي ځکه چې دا عرض او د جنت پلنوالی چې رب العالمین ذکر کړه که نه نو دا دومره غټ مثال دی چې دې نه غټ مثال انسان بل نشي پیش کولی بلکې رب العالمین پیش کو چې دا ټول ځمکې یو بل سره ملګري شي اسمانونه ورسره ملګري شي بیا پلن شي خواره شي او دا څومره دی عرض جوړیږي پلنوالی جوړیږي نو جنت په یوازې دومره پلن دی الله دې موږ تاسو ته د جنت دا نعمتونه او د جنت را نصیب کړي دا خو علامه قرطبي رحمت الله علیه فرمایي او د جمهور بلکې چې کوم قول دی نه خو دا دی دا قول د جمهور دی او دې کې بعض مفسرین وایي چې دا تمثیل د وسعت د جنت دپاره دا چې د انسانانو په نظر کې چونکې اسمانونه او ځمکې دا ډېر زیات پلن دي او د دې نه زیات پلنوالی بل د انسانانو په نظر کې نه ښکاري نو الله رب العالمین دا به طور مثال ذکر کړ الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د جنت هغه نعمتونه نصیبه کړي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې اعددت لعبادي الصالحین چې ما تیار کړی دی د خپلو صالحانو نیکانو بندګانو لپاره ما هغه نعمتونه لا عین رأت چې تر ننه پورې د سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت او نه غوږونو د هغې نعمتونو تعریف اورېدلی دی ولا خطر علی قلب بشر او نه په زړه کې د هغې هغه وهم و ګمان تېر شوی دی داسې نعمتونه رب العالمین دا زمونږ او ستاسو دپاره تیار کړي دي محترمو خو که الله پاک مونږ ته ایمان نصیب کو او الله پاک مونږ ته عمل نصیبه کو الله دې مونږ تاسو ته د آخرت د تیاری پوره توفیق نصیب کړي چې مونږ دنیا کې خپل وخت ضایع نه کړو بلکې مونږ الله رب العالمین د رضا دپاره د خپل ژوند وقف کو دین د اسلام خدمت ته وقف کو دا په دین د اسلام په خدمت باندې ورصرف کو